بسم الله الرحمن الرحیم جی زه خو اوسه پورې د پولیس نه مطمئن نه وم، خو بهرحال زه نیاز صاحب سره ویډیو شو کافي زما ورور عبدالرحمن فاروقي انټرنیشنل خاتون نبوت پېښور ډویژن صدر هم دی د سنت والجماعت رهنما هم دی. زه په خپله هم د سابقه لیبر جنرال سیکرټري پاتې شوی یم ضلع پېښور، او هغوی سره ملاقات نه بعد ډي اس پي وارث خان سی ډویژن کوتوالی اجاز خان هغه نه زه مطمئن یم چې هغوی اوسه پورې کار ورته ښایسته روان کړی دی. الحمدلله موږ ته مطمئن وو، خو زما ګیله په دې ده چې خامخا ګیله چې کېږي سړي چې غلا وشي دا داسې یو دا خو لږ رقم نه دی، دا اوس سره 5 کروڑ روپو رقم دی. نو اوسه پورې څه امپروومنټ پکې کېږي نه، موږ صرف دې شي پریشانه کړي وه. نورو زما افسران بالا ده، خاص کر کې آی جي کے پي کې نه او سی جي پي صاحب چې هغه یو ډېر نډر سړی دی، ډېر دغه هغه ایماندار هانست افسر دی. هغه موږ بار بار ځکه تعریف کوو چې هغه واقعي چې هغه هانسټۍ کې هغه شک نشته، کوالټي پکې شته. کوالټي پکې بالکل شته جي. هغه د یو غریب سړي اواز هم دی او د څنګه چې قبضه ګروپ ختم کړل. زما هغه دا مطالبه ده چې سلیچرانو چې دا کم حل حال یې کې د روژې نه والا اوسه پورې راغستې دی که نه، د غلو چې کوم بد حالت راغلی نو په دې د شوټ اورډر وشي. دا عدالت کار نه چې عدالت دی بوځه او عدالت کې هلته څه نه میله ورکړو، بیا یې رول هغه به 2 ورځې بس هغه باندې راشي او ناقص تفتیش باندې بیا دی هغې دا بیا بار راځي دې باندې شوټ اورډر کېږي. او زما مطالبه دا راځي چې زما واړه ماشومان دي، زه کاروباري سړی یم جي، زه نه څه قبضه ګروپ یم نه څه سیاسي سړی یم زه جي، او نه دغه زه یو کاروباري سړی یم. زما خدمت شته د پولیس دپاره ادارو دپاره، ما هغه زما سره ریکارډ کړي، ما دې خلکو خدمت کړی دی او آینده به هم کوم. خو زما دا مطالبه ده چې دا کم از کم د غله دې ونیولی شي جي، او ما ته د خپل رقم واپس کړی شي. او دویمه دا ده چې جي سهیل افریدي نه زما دا وزیر اعلی صاحب دی، زمونږ قابل احترام دی جي، زمونږ د سر تاج دی. هغه نه زما دا مطالبه ده جي چې زما خرچې دي لغړي او زمونږ د څه هیلپ وکړی شي، ولې چې سره 5 کروڑ روپۍ ګټل دا ډېر ګران کار دی، دا وړه خبره نه ده. نن سبا د حالاتو پیش نظر باندې زمونږ د پارټس کار دی، تورخم به مونږ بند دی، دوبۍ به مونږ بنده ده، تایلنډ به مونږ بند دی، دلته نه کنډینر زمونږ راځي نه، روزګار زمونږ ولاړ دی، څه شته دی نه. حالت زار کې ناست وو، د یو دوکان 2 لک روپۍ وروره کوي ده. زما ته نه سپیشل سی ایم صاحب نه مطالبه ده، ولې زه لیبر کې ته جنرال سیکرټري پاتې شوی یم، زه دې په ټیم کې هم یم، سبزرشاه زمونږ مشر و، ما ډېر خدمت کې دي، ما 8 کاله دې کې څه نامې ده منډې تړې په پي ټي اې کې والي او فیل فور دی، او بل ما په سی ایم اوف کې ما ټول د دې مشران ډرایوران وغیره دا ټول ما پېژني دي. زما مطالبه ده چې ما سره څه هیلپ کړو چې سره 5 کروڑ روپۍ ما نه تللي دي، په دې کې زما څه هیلپ وشي. یاره جي دا خو په اف آی آر کې لیکل شوي دي 7 تولې سونه داسې 8-9 لک روپۍ دي، خو دا په اف آی آر خو په خپل ځای دا دې را پیدا کړي شي، خو په ریل جینون کیس چې زما کم دی دا تقریبا 12 تولې سونه ده، 10-15 لک روپۍ دي جي. داسې چاندې ګوتې دي 1.5-2 لک روپو هغه دي. داسې زما ضروري دستاویزات دي چې هغه دستاویزات په 50 لک روپۍ هم دي، ما نه هغه دستاویزات هم تللي دي. نو زما متاسف یو ځل بیا وایم چې زه پولیس نه خوشحاله یم، اوسه پورې زه مطمئن یم. خو افسران بالا ته خاص کر کې زه بیا یو ځل بیا دا دوباره کوم چې ما د ادارو زما خدمت هم کړی دی، بیا هم کوم، بیا به هم کوم. او آی جي کې پي کې او خاص کر میاں سعید صاحب چې دې کې شفاف انکوایري وکړي او ما ته انصاف ملو شي، ما ته دا غلم را مخامخ شي، ما سره 5 کروڑ روپۍ دا وړه خبره نه ما ته دي. یعنی ان شاء الله دا زمونږ اے پلان وکړي ان شاء الله، دنه به زمونږ بي پلان شته. ولې زه په خپل نه جنرال سیکرټري پاتې شوی یم ضلع پېښور کې، زما ورور عبدالرحمن فاروقي انټرنیشنل خاتون نبوت مشر دی. نو بي پلان زمونږ شته، هغه ان شاء الله زه ښکاره کوم نه دي، دنه بس بیا زمونږ د عمل ان شاء الله شته، لازمي شته. ولې چې په کنزسټ ایریا کې زمونږ کور دی او داسې یو سړی راځي هغه تعلیم باندې 19 لاکونو ماتولو والا زه اریان مغه سړي ده. او بل دویمه خبره دا ده چې ستاسو چینل په سعادت باندې دا خبره کول غواړم چې زه 5 لک روپۍ انعام پرېږدم په دې سړي باندې، 15 لک روپۍ زما انعام دی په دې کس باندې، پولیس ته زما انعام دی، دا بیا پیدا کړو ان شاء الله د 15 لک روپۍ انعام